هذه الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم وليس تملكون منهن شيئا غير ذلك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جماعت اسلام قابل قدر مسلمانان اللہ تبارک و تعالی اخبر بندگانو بندی نور بندگانو دپارا کم حقوق یخیدی اغی حقوق تا حقوق العباد لکی گی. حقوق اللہ ضروری دی او حقوق العباد ضروری دی. خبی بدی اعتبار سرا حقوق العباد و اہمیت زیادی گی کب حقوق اللہ کی کوتاہی وشي نو الله کو غوړي نو بندا ته د حقوق معاف کولای شي او کب حقوق العباد کی کوتاہی وشولا بندگانو کوم حقوق دی په یو بل باندې باغ کی کوتاہی وشولا نو څو پوری هغه بندا ته معاف کړي نه وي هغه وخت پوری الله تبارک و تعالی ته معافی نه کوي. نو په دغه اعتبار سره حقوق العباد او ته حقوق الله باندې اهمیت ده. څور ز درسونو کې حقوق العباد ذکرو د بچو څخه حقوق دي په مور او پلار باندې د مور او پلار څخه حقوق دي په بچو باندې. نن دریم نمبر حق ذکر کو د زنانو څخه حقوق دي په خواندانو باندې. زنانو ته څه مقام الله ورکړی ده. اسلام نامخ کې زنانو هیڅ احترام نه هیڅ قدر نه وذکر اسلام راغلو اسلام قرآن او رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانو ته کوم حقوق او حقوق ورکړل. د دې اندازه تاسو دین ولګوي چې قرآن پاک کې زنانو متعلق واضح الفاظ سره خواندانو ته الله حکم کوي وعاشروهن بالمعروف. و تاسو دې زنانو سره ژوند او زندګۍ تیروي په خې طریقې باندې په نیکۍ سره په حسن سلوک سره ژوند او زندګۍ سره تیروي. او نبی علیہ السلام حجۃ الوداع په موقع باندې سپاغي کې چیده خبرې اهمي خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغونډې کړلې او باغ خطبه کې صحابه ته داو فرمایل وی کې دې شي بل کلمات او سره ملاقات ونشي. نو اندازه ولګوي چې نبی علیہ السلام به څومره اهم ترين خبرې رجمه کړې وي. په هغه کې نبی علیہ السلام د زنانو متعلق فرمایل استوصوا بالنساء خيرا. وما طرفنا د زنانو متعلق نصیحت او خیرخواهی دا وره هم او قبول هم کوي. زه د زنانو متعلق تاسو ته د خیرخواهی نصیحت کوم او تاسو یې ما د نصیحت قبول کړئ ما د وصیت قبول کړئ. زنانا بیبي د په خاوند باندې ډېر حقوق دي. لوی حق د عادت باندې سره حسن سلوک کوي. یو عالم نه چاته پوسو ګړو بزرګ نه چاته پوسو ګړو داغي بیبي داسې وا څنګه ډېر زیات بد زبان وا او ډېر زیات تکلیف به ورته ورکولو. دې بزرګ ته چا ویل وی حضرت طلاق ورته ورکړي دومره تاسو تکلیف درکې فارغه کوي. دور ته په جواب کې وای ودا بیبي پدې کې د کوم بد اخلاقی تاسو ووري یا تاسو ورېدلې دي بهشکه دغه بد اخلاقی ورکې د بد زبانی ورکې دا ډیر بد صفات دي او ما ته زیات تکلیف راکړي. خو ما ته پدې بیبي کې یو صفت تاسو دا څنګه ډیر خلک کې غي د وجنه دغه تکلیفونه زبرداشت کوم. ویغه څه صفت ده ما ته بیبي کومه دا ډیره وفادار ده. یو ایجاب او قبول په وجه باندې د مور پر خدای ده د پلار پر دولې ده د ورونو خويند پر دولې دي او ما ته بیبي داسې بیبي ده چې کبل فرض قید شم کما 50 کال هم په قید کې تیر کړل دی بی ته زوی چې د کور
ادارې کې به تناس دی نو دا به هغه ځای کې ناستي د کور نه بار ته راوځي دغه یو صفت ورکې ده اما عزتمندو ما او تاسو ګورو ما او تاسو د زنانو سره کومې طریقې سره ژوند او زندګۍ تېرو په دې رمضان کې رمضان نه علاوه نبی علیہ السلام او اشعاف الفاظو کې فرمایل الا واستوصوا بالنساء خیرا خبردار زه تاسو ته نصیحت کوم د زنانو متعلق د خیر خوایي او ما د نصیحت قبول کړئ فانما هن عوان عندكم وتغ بیانی دا تاسو سره قید دي تاسو په قید کې دي تاسو په کور کې پاتې کیږي بس دومره اختیار ایتا دا چې تاسو سره دغه بیبي په دې کور کې پاتې کیږي دا قید د تاسو سره بس دومره کار دا دغه بیبي ده چې تاسو سره په کور کې ده او نبی علیہ السلام مخې ته فرمایي ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك په صرف تاسو سره په قید کې ده دین علاوه په دې بیبي باندې تا بل څه اختیار نه ده حاصل دا څه قسمه روایت څخه په جمع کې بیانېږي خلکو ته بیانېږي خلک په دې باندې بے خبر کېږي او شکایتونه هم کوي نبی علیہ السلام فرمایي وی دا بیبي تاسو سره په کور کې ده بس دا قید ده په دینه ما سوا بل ذمہ داری په دې خځې باندې نشته کور کې ټیکاله په خول روټي په خول سالن تیارول د خځې ذمہ داری نه ده کپڑے وینځل د خځې ذمہ داری نه ده بچو ته سالن تیارول د خځې ذمہ داری نه ده د کور نور کم کارونه دي د خځې ذمہ داری نه ده حتی کې فقها او دې هدا پورې لیکل دي وی خځې دوه قسمه دي وی یو هغه خځه ده چې هغه مخکې نه په کور کې اخلاق پخلی کولو او هغې نه بعد د ښځه واده شوله خاوند کور ته راغلله دویمه بیبي هغه ده دویمه ښځه هغه ده چې واده نه مخکې هغه په خپل پلار کور کې اخلاق پخلی نه کولو اسوده حالو خوشحاله زندګۍ تېرول هغه ځای کې مالدار و نو هغه ولګېدله دې کور ته راغلله مخکې اخلاق پخلی نه ده کړی وی د دویم نمبر کومه ښځه ده نه په ده باندې اخلاق پخلی شرعا لازم ده نه قانونا لازم ده او که چې ته دا خاوند ولګېدلو قاضي ته لاړو ما د ښځې کور کې اخلاق پخلی نه کوي قضاءً به هم فیصله نه کوي قاضي ورته چې ښځې باندې دغه شی لازم نه ده دیانتاً هم ورباندې لازم نه ده که د ښځه ولګېدله د اخلاق پخلی کور کې خدمت نه کوي نو الله په نسبت ګناهګار هم نه ده دغه ځکه چې په دې باندې د حق نشته نبی علیہ السلام فرمایي فانما هو عوان هن عوان عندكم دا قید دي تاسو سره ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك دین علاوه تاسو بل اختیار به دي خزو باندې نشته ها دا اولنی کوم قسم خزه ده چې هغه په خپل پلار کور کې اخلاق پخلی کړی دا غینه بعد وده شول دي زیات رغلی ده قضاءً په دې باندې نشته البته دیانتاً اور باندې شته اخلاقاً اور باندې شته هغه ځکه دم دا خدمت کوله دي ځکه دا خدمت کوي اوس په دغه نقطې باندې کم سره پوي شولو نو کورونه کې څومره جګړې دي ټولې جګړې ختم خاوند او ښځې مابین کې کوم اختلاف ته ټیکاره د پټیمه برابر نه کړل پر شمه د خې طریقې سره برابر نه کړلو افطارې د خې طریقې سره نه کړلو ټیکاره نه تیار کړی ځکه د خاوند په دماغو کې دا خبره وی چې دا د ښځې ذمہ داری نه ده نو کله به هغه ونه لګېږي چې هغه ورته وایي یا سختي ورباندې وکړي او یا ګزار ورباندې وکړي یا تکلیف هغې ته ورسوي بلکې دغه خاوند به ولګېږي چې که روټۍ لیټ وي او که په ټیم باندې چې روټۍ ورته مخې ته کېږي دا به د شکریا ادا کړي وګوره دغه بیبي وګوره ذمہ داري ورباندې نشته ما دې روټۍ تیاره کړې ده ما دې بچو دې روټۍ تیارولو ذمہ داري په دې باندې نشته وګوره ما بچو ته روټۍ تیاره کړې ده ما کپڑے وینځلې دي او دا ذمہ داری ده نه ده وګوره ما هغه خې طریقې سره کپڑے صفا کړې دي نو بیا به دا خاوند ولګېږي په هر عمل باندې د دې ښځې شکریا ما ادا کوي او هغې حسن سلوک باندې خوشحاله به وي مولانا ډاکټر عبدالحی رحمه الله هغې متعلق رسي ما ته یو مرید دعوت وکړلو یې کور ته راشه زه لاړم نو چې کله ټیکانه مې وخوړله دغه کومه بیبي وه ډېره ښایسته ټیکانه یې تیاره کړې وه روټۍ یې تیاره کړې وه روټۍ نه بعد پردې نه شاته بیبي راغله سلام یې وکړلو هغه هم د دې مریده وه نو ما فورا ورته وویل وی بیبي ډېره ښایسته ټیکانه ده تیاره کړې وه ډېره ښایسته روټۍ یې تیاره کړې وه ډېر تکلیف تا کړی الله یې تا ته اجر درکړي چاول ډېر مزېدار و سالن ډېر مزېدار و هغه چکنۍ ډېره مزېدار وه په داسې ما د هغې
شکریا ادا کړل یو شی مرته ذکر کړو ما دا غي شکر ادا کړو ما دا خبرې کولې په دې خبرو کې ما د شانا आवाज اورېدو د سلګي आवाज ما اورېدو نو زه پریشان شوم چې ما کومه داسې خبره وکړه چې د وجنه دې د دکرو رسیدو نو ما تاسو کړم بیبي خیر خدا ولې په شړا شولې نو په سلګي کې ما ته وویل ما دې خوان سره دا څلوختم کال روان ده په دې څلوختو کالو کې دې خوان ما ته چرته داسې لفظ نه دی ویلې چې ما ورته روټۍ یې ما ورته سره نه یې الله تعالی اجر درکې نه درې رخصته ټیکاله تیار کړی خبره تقریرا ما اورېدلې ما داسې ګیله باندې ودرېدله وګوره یو ځلې روټۍ ما دې دماغې ته کې بدل څومره ما شکریا ادا کړله او څومره خسته تعریفي کلمات ذکر کړل او دې خوان ته ما څلوېښت کاله دا خدمت وکړو چرته یو ځلې دې تقریرا دا نه دی وبسري چې الله تعالی اجر درکې دا خسته خدمت تا وکړه دغه نقطه کایما او تاسو کې کې سره کله به هم یو خوان ته نه لګيږي هغه خپل خزي باندې گزارو کی هغه ته تکلیف ورسي نن د کورونو کې څنګه می جګړه جوړې د پمدي بنیاد باندې جوړې دي زمونږ داوی د خزه کور تراغله بس د خزه یو وینځه ده د خزه یو خادمه ده دا به د خوان خدمت هم کوي هر کور کې څنګه کور دا هم کوي دا به د سخر خدمت هم کوي دا به د خوخ خدمت هم کوي دا به د لیور خدمت هم کوي دا به د کور کې نورې کمی زنانه دي دی خدمت هم کوي دا خدمت هم کوي دا هم کوي دا هم کوي حالکه دا شی دا نشته اسلام دی خزه ته ډیر زیات حقوق ورکړي دي نو دغه حقوق لک پېژندل پکار دي او غینه بعد دا بي په کور کې څنګه خدمات کوي دغه خدماتو به قدر پکار ده دغه خدماتو احترام به پکار ده دغه شکریا به ادا کول پکار دي دا د خدمات دي کړې دي الله دې د اجر ورکړي یو طرف ته شریعت دا خبره کوي دویم طرف ته شریعت دا وایي دا خزه د خوان په کور باندې رانه وتا فینما هو اوان عندکم دا قید تاسو سره اوس دغه زنانا دی کور نه دی خوان دی اجازه نه بغیر د بار د نشي وتلې د کور نه بار د نشي وتلې خوان دی اجازه وی کور نه بار بوزي خوان دی اجازه نه وینو کور نه بار د نشي وتلې حتی کې کده مور او پلار ملاقات د کور نه وتل بار واړي شریعت بیام دی خزه ته حکم دا کوي چې د خوان دی اجازه نه بغیر مور او پلار ملاقات ته نشي درې کچې د مور او پلار ملاقات ته راځي هغه درشي ملاقات ته څومره ټیم کې ملاقات ته راتللی شي وی هفته کې یو ځل مور او پلار دی خپل بچی ته ملاقات ته راتللی شي دینه به خبر نه منع کوي کور ته براشي کی بني ور سره او هغه نه بعد به واپس شي او کبل فرض خوان دی اجازه نه د خزه کور نه بار طرف ته نه وځي یو طرف ته خزه ته الله تبارک وتعالى خپل حقوق مقرر کړی دي ذمہ داری ور کړی ده بل طرف ته خوان ته شریعت حقوق ورکړي دي چې د خزه تاسو سره ده بس تاسو سره به بس مور او پلار ورته یو طرف ته بل طرف ته نشي تللی نو که چې ته اصول خبره راشي نو به زندګي مشکله کیږي خزه لګیا ده هغه خپل کوم حق ده خپل کوم ذمہ داری ده هغه نو زیاته ذمہ داری غوړه کوي کور کې سالن پخې کور کې روټي پخې کور جوړ کوي د کور رکوالۍ کوي د بچو خدمت کوي خپل حق نه زیات هغه ذمہ داری پوره کوي بل طرف ته شریعت بیا کم حق خوان ته ورکړی ده اوس خوان ته پکار ده د زدم به دور سختي مکو څه صرف اصول باندې ودرېږي کپلار کوړته چې پلان کوړته پرېږي ده که رشتہ دارو کې چې د غم خدای وي غیزه کې پرېږي ده نور کم حقوق دی هغه خې طریقې سره هغه نصيحت حسن سلوک ور سره وکړو دي سره د گاډي کم دوړ پي دي هغه روان دي او گاډي ور سره روان ده خې طریقې سره نو ما تاسو ټول په خدمت کې دغه درخواست ده لکه په دې باندې ځان پويږئ چې د خزي حقوق څه دي او بیا هغه په تناظر کې خزي سره مغه طریقې سره سلوک وکوا نبی علیہ السلام په اخرینی ټیم کې هم د خزو متعلق وصیت وکړ الا واستوصوا بالنساء خیرا خبردار زه تاسو د خزو متعلق د خیر خواهش او نصیحت هم کوم او تاسو ما دغه نصیحت قبول کړئ دې سره حسن سلوک کوئ ما بدر خاصه تاسو ټول په خدمت کې هم دغه وی دغه بیان ما او تاسو سره قید دي څومره ما او تاسو کې د لشي دي سره حسن سلوک ما او تاسو حسن سلوک ور سره وکړو په دغه باندې الله تبارک وتعالى ما او تاسو خوشالي غم او دې سره به د کور کوم ژوندۍ د دې کور د دارو سکون لکېږي دغه وکی دارو سکون به جوړيږي خوشاله ژوندۍ به ما او تاسو الله تبارک وتعالى راکړي اخلاص سره دعا وکړي الله دې موجودي قبول منظور کړي دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي الله څومره حقوق العباد په تاسو باندې دي هغه باندې مونږ ته پوهه او نصیب کړي
او بیا هغې باندې عمل کولو توفیق موږ ته نصیب کړي که کومې کوتاهیانې شوي وي الله هغه کوتاهیانې موږ ته معاف کړي الله یې موږ تاسو ټولو کورونه خیر و برکتونو نه ډک کړي څومره پریشانه حال دي څومره پریشانه حال دی الله ټولو پریشانۍ ته ختمې کړي ډېرو نارینهو زنانو مسافرو دعاګانې غوښتې دي الله ټولو حال باندې رحم وکړي ټولو زړو مقاصد پوره کړي ټولو پریشانۍ ختمې کړي الله ټولو مقاصد غیبه نه ترسره کړي الله مو ټولو ته خپله رضا نصیب کړي داسې ناراضي شي چې هغې نه بعد تا ناراضګۍ نه وي وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد Jangan pagi kita.